السلام علیکم. زموږ نننۍ ویډیو د معجبین په باره کې ده. د دې ویډیو نه ته مخکې یو عرض وکړم چې زموږ چینل ته چاته نوي راغلی زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو، نن در سره دغه شانته یو حقیقت عبرتناکه کیسه شریک کوم د معجبین د ډمې په باره کې ده. یعنې هغې به ګانې ویلې او هغې دې دنیا ته یو عبرت وښودلو. یعنې هغه چې مړه شوله او په جنازه یې چې کېدله هغې سره داسې څه کار وشو. یعنې د ټولې دنیا ته یې وښودل چې یعنې غلط کار په دې دنیا باندې هېڅکله مه کوئ، ولې چې بیا به په اخرني وخت کې د سره دغه شانتې کار کېږي چې څنګه ما سره وشو، چې څنګه معجبین سره وشو. معجبین چې څه ټیم کې بیماره وه په اسپتال کې دې یوه خپله انټرویو ورکړې وه چې یعنې په ما باندې ډېره زیاته سخته ده او زما اوس هېڅوک هم تپوس نه کوي او الله جل جلاله کومه سزا چې په هغه جنګ کې ما ته راکوي نو ما نه یې په دې جنګ باندې ټوله سزا واخیستله او هغه یې ترنه څنګه واخیستله. راځئ عزتمنو دا ویډیو ته سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسي. عزتمنو، دې سره په دغه خپل ژوند کې دغه شانتې کار وشو. یعنې په اسپتال کې پرته وه، هېڅوک هم نږدې نه ورتلل، ولې چې غلط ډېره زیاته سخته بدبویي ترنه راتلله او اوسنی خپل خاوند هم ورته نږدې نه ورتلو. ورته ویل یې چې ته خو په ژوندۍ باندې جهنمه یې، تا نه بدبویي راځي او ته چې مړه شې نو تا سره به الله تعالی جل جلاله څه کارونه کوي. پته نه لګي چې تا په خپل ژوند کې داسې څه غلط کارونه کړي دي چې تا سره په مرګینې باندې څه کې چې په ژوندانه باندې دغه شانتې کارونه الله تعالی وکړي. عزتمنو، د دې انټرویو نه بعد 2 ورځې بعد بیا وفات شوله. چې وفات شوله او چې د خلک بیا جنازې ته راتلل نو دې نه به ډېره سخت بدبویونه تلل او یو کس هم ورته نږدې نه شو ورتلی. نو په دې کې یو مولا راغلی ویې ویلې چې دا خو یوه انسانه ده، ولې چې نن دې سره دغه شانتې شوي سبا به موږ سره وشي. نو هغه مولا نږدې ورغلی او هغه مولا خپلې زنانه ته ویلې چې راشه دا زنانه د سره ولمبوه، الله تعالی به د دې اجر تا ته درکړي. نو هغه د مولا زنانه دا زنانه چې ولمبوله، یعنې دا معجبین یې چې ولمبوله، نو دې په دې ملا کې چینجي شوي او چینجي پرې لګی و. خو دغه د امام ښځې ورته بیا وویلې، یعنې خپل خاوند ته یې وویلې چې د دې خو په ملا کې چینجي شوي دي، دا به څنګه لمبو. هغې ورته وویلې الله تعالی به تا ته د دې د اجر درکړي، ته دې ته زړه ټینګ کړه او ویې لمبوه. او چې دې ښځې ولمبوله په ملا کې یې دغه شانتې چینجي و، خو دې به د ملا نه دغه چینجي لرې کول، خو هغه چینجي د دې د ملا نه نه لرې کېدل. نو دا ښځه بیا د خپل خاوند ته راغله او ورته ویې ویلې چې د دې د ملا نه زه دغه ګندګي لرې کوم، خو هغه ترې نه لرې کېږي، چې لږه ترې نه لرې کړم نو هغه خپله هوایي بېرته ورپسې وینخلي. نو دغه امام بیا خپلې زنانه ته ویلې چې چپ شه، دا خبره هېچا ته هم ونه کړي، ولې چې دا خبره ډېره زیاته سخته سپکه خبره ده. نو دې ښځې ورته بیا وویلې چې نه دا ځکه خلکو ته وکړه چې خلک ترېنه عبرت واخلي. نو دې ښځې بیا سره عام وویلې چې دا وګوره دې ته خدای پاک په ژوندینې باندې هم سزا ورکړې چې اوس مړه شوې، اوس یې خلکو ته ښایي چې دې سره دغه شانتې کار وشو. یعنې د دې ویډیو د دې ښځې مقصد همدغه و چې خلک ترېنه عبرت واخلي چې وګوره په دې دنیا باندې هېڅکله هم چاته ګانې او اوازونه مه کوه او چاته زړه مه خوشحالوه. نو خدای پاک هم اخرنی وخت په ژوندینې باندې به هم خراب کړي او چې مړه شي نو الله ته خو به بیا ورته خلکو ته وښایي او ورته وبه شرموي. نو چې ویې لمبوله په ډېره زیاته سخته باندې یې ولمبوله او چې بیا یې جنازه اوچته کړله. نو د جنازې په ټیم کې دې سره داسې څه کار وشو. نو جنازه یې چې وشوله، په جنازې په ټیم کې به د امام ژبه انخریدله، چې به انخریدله نو دوباره به یې بیا هغه ټکې وویلې، د ده ژبه پرې بېرته بیا بنده شوله. نو آخر کې امام انکار وکړو، ویې ویلې چې زه دا جنازه نه کوم. نو ټول خلک د دغه جنازې نه شاته تلل، خو امام بیا په خپل زړه کې وویلې چې زه چې د دې ښځې جنازه ونه کړم، یعنې ټول خلک به بیا دغه شانتې زما نه زړه توری شي. او بیا امام دوباره جنازه وکړله او بس پټ یې وکړه او خلکو ته یې ښکاره ټکي نه ویل. او جنازه یې وشوله، خو په جنازه څه ټیم کې چې قبر کې کېښودله نو دغه منظره هم دوستانو تاسو وګورئ. بیا ځمکې خو هم ځان ته نه پرېښودله، اوچته به یې ویشتله، ولې چې الله جل جلاله خو دې خلکو ته ښوده چې په دې دنیا باندې همیشه تاسو ښه کار کوئ، ولې چې دې ښځې به سره هم ډېره زیاته سخته فحاشي او ګانې به یې کولې او ښځې ته خپله او خو یوه خبره بله هم وه، خو دې به هېڅکله هم سر نه پټوو، دغسې سرتور سر به ګرځېدله. یعنې موږ او تاسو ته کار وکړو چې خپلې زنانو ته چې وایي چې په سر باندې ولپټه ساته او سر پټوه. الله جل جلاله په معمولي ګناه باندې سړی ځمکه او اسمان ته رسوي، یعنې سزا دغه شانتې ورکوي. دې به هېڅکله په سر باندې ولپټه نه اچوله. یعنې بیا یې خپل خاوند دغه شانتې په انټرویو کې ویلې چې زما دې مېرمن به قطعاً په سر باندې ولپټه نه اچوله، چې په سر باندې مو ورته واچوله نو د سن نه به یې وښویدله، چې هغه به یې وښویدله نو غوسه به ورغله او ځمکې ته به یې ویشتله.
عزتمن دې سره جنازې په ټیم کې دغه شانتي کارونه شوي نو بیا په مولا بیان ورکو چې یعنی دا ډېر زه ته پته نه لګي چې دی خو به دغه شانتي ښه کارونه کول خو پته نه چې دې ته دا صدا د څه خبرې میلاویږي او بیا یې ځمکې ته قرآن راواغستو او سبقونه ورته ټول وویلې چې سبقونه ورته ویل نو بیا ماجبین ځمکې ځان ته پرېښودله چې ځمکې ځان ته پرېښودله نو بیا پرې نو عزتمن زمونږ د دې ویډیو مقصد دا نه دی چې تاسو ته نه غلط واخلئ ولې عزتمن زمونږ د ویډیو مقصد دا دی زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې یعنې داسې په دنیا باندې هر چا سره ښه کار کول غواړئ نو وکئ او غلط کار د ساسو کوي نه هېڅکله زه ته خبره مه کوزوئ ولې چې الله جل جلاله خو به موږ په دې دنیا باندې وشرموي او په هغه باندې به وشرموي څنګه یې معجبین سره دغه شانتې کار وشو زمونږ د دې ویډیو مقصد دا غلط نه دی ولې معجبین ډېره ښه ښځه وه او خلکو سره یې ښه کارونه کول خو پته نه لګي دا په معمولي غوندې ګناه باندې رانیولې وه عزتمن زمونږ ته د نوې معلومات ته د دې لپاره دی که زمونږ د معلومات ستاسو خوښ شوی دا ویډیو ساتمن نه کوم دا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي